أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن موږ کلاس سٹارټ کوو ای بي او بلډ ګروپینګ سیستم پرون موږ لږ ډیسکس کړو تاسو ته ٹھیک شو پرون موږ د بلډ ګروپینګ سیستم باره کې سٹارټ کړو چې موږ سره بلډ ګروپ څنګه معلومیږي او بلډ ګروپ څنګه انټیجنټس ته ویلي انټي باډیز په دې کې کوم ځای کې وي ٹھیک شو نن باغې په باره کې موږ وایو چې موږ سره بلډ ګروپ څنګه راځي او بیا موږ سره بلډ ګروپ موږ څنګه معلومولی شو دا غي لپاره څه ریکوایرمنټس دي او بیا د بلډ ګروپ موږ سره په پورا په ورلډز کې یا په ایشیا کې موږ سره څومره بلډ ګروپینګ سیستم لکه کم ریئر بلډ ګروپ دی کم زیات بلډ ګروپ موږ سره موجود دی نو د هغې په باره کې به وایو نن موږ کلاس سٹارټ کوو د ای بي او بلډ ګروپینګ سیستم باره کې ای بي او بلډ ګروپینګ سیستم موږ سره هغه سیستم دی چې په هغې کې موږ سره څه انوالو وي دوه انټیجن انوالو وي او دوه انټي باډیز انوالو وي زموږ په باډیز کې دوه انټیجن دي او دوه انټي باډیز په هیومن بلډ کې موجود دي د هغې په مدد سره موږ څه کوو ای بي او بلډ ګروپینګ سیستم ډسکس کوو د هغې باندې موږ بلډ ګروپ معلومو چې زموږ بلډ ګروپ کم یو دی نو په دې دوه انټیجن کې یا دوه انټي باډي کې موږ سره کم انټي باډیز دي نو دوه انټیجن موږ سره انټیجن A دی او انټیجن B دی دا دوه انټیجن دي چې دا موږ سره په ای بي او بلډ ګروپینګ سیستم کې ډېر امپورټنٹ دی او دا موږ له ډېر هیلپ راکوي چې موږ ته پته لګي د دې نه چې زموږ کم بلډ ګروپ دی یا بلډ ګروپ A دی یا بلډ ګروپ B دی ٹھیک شو او دوه انټي باډیز موږ سره زموږ په سیرم کې موجود وي چې هغه ته بلډ انټي باډي A ویل شي او دویم د موږ سره انټي باډي B دا دوه انټي باډیز دي د دې په اړه کې به موږ ډسکشن کوو ټیک شو او انټیجن دي د دې د وجه موږ سره څه کیږي موږ سره بلډ ګروپ معلومیږي نو زمونږ ای بي او بلډ ګروپینګ سیستم کې دوه انټیجن انوالو دي او دوه انټي باډیز انوالو دي دوه انټیجن کې انټیجن A دی او انټیجن B دی دا دوه انټیجن دي چې زمونږ سره په بلډ ګروپینګ سیستم کې انوالو دي د دې په مدد سره موږ څه کوو موږ بلډ ګروپ معلومو او موږ سره دوه انټي باډیز په دې کې انوالو دي انټي باډي A او انټي باډي B دا دوه انټي باډیز دي د دې په مدد سره موږ بلډ ګروپ معلومو دا انټیجن چې کوم دی موږ سره په سمانه موجود وي دا موږ سره ریډ بلډ سیلز باندې زموږ آر بي سیز دي کنه ایریتروسایټس دي چې په هغه باندې موږ سره دا انټیجن موجود وي چې د هغه په مدد سره موږ وایو چې دا موږ سره بلډ ګروپ A دی یا بلډ ګروپ B دی یا ورته بیا موږ بلډ ګروپ O وایو ٹھیک شو نو د دې ډسکشن وکړو چې موږ بلډ ګروپ O به کوم یو ته وایو بلډ ګروپ A به موږ کوم یو ته وایو نو دې نه پس موږ دا ډسکس کوو دا انټي باډیز چې کوم دا موږ سره په سیرم کې موږ ویلو په موږ سره هول بلډ کې موږ سره سیرم موجود دي کنه زموږ سره سیرم موجود دی نو په سیرم کې موږ سره انټي باډیز موجود وي نو دا انټي باډي په سم باندې انټي باډي A او انټي باډي B چې کوم دی دا موږ سره په سیرم کې موجود ٹھیک شو سیرم موږ سره هغه وی چې پای کې موږ سره کلاټینګ فیکټر نه وي هغه ته موږ سیرم وایو هغه لیکوډ پارت اف د بلډ چې پای کې کلاټینګ فیکټر نه وي هغه ته موږ څه وایو سیرم antibodies چې کوم دي دا موږ سره present together with the antigen are formed as follows چې دا موږ سره دواړه یو ځای شي antigen او antibody نو موږ سره د دې نه یو بلډ ګروپ موږ سره ته پته لګي اوس موږ سره کم antigen A with antibody B نو موږ سره چې کله بلډ ګروپ A وي نو په هغه کې به antigen A وي او antibody B به پکې موجود وي ٹھیک شو نو د دې نه موږ ته پته لګي چې کس بلډ ګروپ A دی اوشوي نو انټیجن A به پکې موجود وي او انټي باډي B به پکې موجود وي انټیجن B چې کوم ګروپ ته انټیجن B with انټي باډي A به پکې موجود وي دا دواړه داسې نه ده چې انټیجن A به موجود وي انټي باډي A به موجود وي نه انټیجن A به موجود وي او پای کې به انټي باډي B موجود وي داغه په سیرم کې داغه کس چې چا بلډ ګروپ A دی چې چا بلډ ګروپ B دی موږ سره نو پای کې به انټیجن B موجود وي او پای کې به انټي باډي A موجود وي ٹھیک شو نو دا موږ سره بلډ ګروپینګ دی نو چې کله یو کس کې انټیجن A موجود وي نو هغه کې به انټي باډي B موجود وي چې کوم یو کس کې انټیجن B موجود وي نو پای کې به انټي باډي A موجود وي کله یو کس بلډ ګروپ موږ سره AB وي ٹھیک شو نو موږ ویلو چې موږ سره به د انټیجن خلاف چې کوم انټي باډي وي هغه به چینج وي مطلب انټیجن A به وي انټي باډي به سره B وي نو دغه شانتي کده یو کس بلډ ګروپ AB وي نو د هغه په پلازما کې به موږ سره انټیجن انټي باډي نه وي ٹھیک شو سوري دا هغه په سیرم کې به موږ سره انټي باډي نه وي هغه کې به نو انټي باډیز وي کله یو کس انټیجن AB
ټیک شو لکه مطلب د هغه بلډ ګروپ A وي نو د هغه کې به انټي باډي په سیرم کې نه وي، د هغه په سیرم کې به انټي باډیز ها که د یو کس ګروپ موږ سره او شو ټیک شو بلډ ګروپ موږ سره او نو د هغه کې به انټیجن نه وي، یو هم A بم نه وي او B بم نه وي، خو په هغه کې به دواړه انټي باډیز موجود وي، دا دواړه انټي باډیز A او انټي باډي B به موجود وي. ٹھیک شو نو دا د دې په مدد سره موږ څه کوو دا به اوس د بلډ ګروپینګ سیستم باندې نو دا موږ سره د انټیجن او انټي باډي باره کې انټیجن A نو هغه سره به انټي باډي B وي، که د انټیجن B وي نو هغه سره به انټي باډي A موجود وي، که د یو کس انټیجن AB نو هغه کې به انټي باډي نه وي، که د یو کس AB نو دواړه انټیجن پکې هغه بلډ ګروپ په O وي نو په هغه کې به انټي باډي AB موجود وي. نو دا موږ سره د بلډ ګروپینګ باره کې ٹھیک شو چې د بلډ ګروپ په موږ په دې په مدد سره داسې پیژندې شو. نیکسٹ موږ سره RH بلډ ګروپینګ سیستم یو دویم موږ ډیسکس کړو دا موږ چې ډیسکس کو ABO بلډ ګروپینګ A بلډ ګروپ B بلډ ګروپ او O بلډ ګروپ نو دې ته ویل شي ABO بلډ ګروپینګ. اوس ته RH بلډ ګروپینګ RH سیستم چې کوم دی د RH معنی د ریسس دا موږ سره منکی نه چې کوم انټي باډیز د هغه مدد سره موږ سره د هغه په بلډ کې موږ انټي باډي او د هغه په مدد سره موږ دا معلوم شو نو د هغه ته ریسس بلډ ګروپینګ سیستم ویل شي او دا موږ سره موست سیګنیفیکنٹ بلډ ګروپینګ سیستم دی چې دا زموږ په هیومن بلډ ترانسفیوژن کې ډیر هیلپ لري. with currently 50 antigen موږ سره دا معلوم شوی د RH بلډ ګروپینګ سیستم څومره انټیجن 50 انټیجن چې دا موږ سره معلوم شو دي او چې کله موږ بلډ ترانسفیوژن کو بلډ ترانسفیوژن څه ته ویل شي هغه بلډ ترانسفیوژن چې د هغې په مدد سره موږ څه کوو یو بل پیشنټ ته لکه هغه ته وینه پکار ده نو هغه ته موږ بلډ خېجو نو هغې ته موږ څه وایو بلډ ترانسفیوژن وایو. ٹھیک شو نو دا موږ سره بلډ ترانسفیوژن باره کې بلډ ترانسفیوژن موږ څه ته وایو یو کس ته وینه پکار ده هغه ته موږ څه وایو هغه ته موږ بلډ ترانسفیوژن د هغې په مدد سره موږ د یو کس نه بل کس ته وینه خېجو. دا RH فیکټر چې کوم دی یا ورته ریسس موږ چې وایو دا موږ سره یو فیکټر دی چې دا موږ سره انهریټډ پروټین دی چې کوم د مور پلار نه راځي. ٹھیک شو دا ریسس باره کې نو دا موږ سره څه دي دا موږ سره ریسس RH فیکټر دی ته موږ وایو چې دا موږ سره څه دي دا موږ سره انهریټډ پروټین دی چې دا موږ سره د RBC په سرفیس باندې موجود وي. کچره د یو کس بلډ ګروپ باندې سوري د RBCs باندې ریډ بلډ سیلز باندې RH انټیجن موجود او هغه سره موږ واچو ټیک شو نو هغه به پازیټیو که هغه موږ سره موجود هغه ته موږ RH پازیټیو وایو. if your blood lack the protein then your RH negative کچره په RBC کې موږ سره RH بلډ ګروپ نو د پاسه داغه باندې نو دا به موږ سره نیگیټیو وي نو موږ لکه موږ وایو چې ګروپ ته پازیټیو دی یا نیگیټیو A پازیټیو A نیگیټیو موږ دا څه وایو کنه نو موږ ته دینه معلومو دا ریسپیکټر موږ سره انهریټډ پروټین دی چې دا موږ سره د سرفیس د RBC د پاسه موجود وي چې دا هغه په مدد سره موږ څه کوو موږ وایو چې پازیټیو دی یا نیگیټیو. ٹھیک شو نو موږ بلډ ګروپ معلومو کنه موږ وایو چې A پازیټیو دی B پازیټیو دی O پازیټیو دی موږ وایو AB پازیټیو دی AB نیگیټیو دی. ٹھیک شو نو تدې نه موږ ته پته لګي چې دا RH فیکټر په دې باندې موږ سره پروټین موږ سره په RBC باندې موجود دی که موجود وو هغه به موږ سره پازیټیو وي او که موجود نه وو نو هغه به موږ سره نیگیټیو. ٹھیک شو نو دا موږ سره د RH بلډ ګروپینګ سیستم واره او دا موږ سره RH بلډ ګروپینګ سیستم ډیر زیات امپورټنس دی. امپورټنس دا دی په موږ سره دا دی چې کله ماشوم پیدا کیږي یا پریګننسي ټایم وي فیمیل ته نو په هغه ټایم کې دا موږ سره ډیر امپورټنت دی که هغه پازیټیو نیگیټیو ټیک شو د بیبي نه پازیټیو وي او د مور نیگیټیو وي نو په هغه کې څه ترانسفیوژن ریاکشنز کیږي د هغې د وجې ډیمیجز د ماشوم چې کوم دی د RBCs ته ډیمیجز رسوي او د هغې د وجې د هغه ډیث کیږي نو دې ته بیا موږ سره فردر بیا کمپلیکیشنز راتلی شي. ټیک شو ماشوم ته یا ماشوم دغه شانتې سچویشن وي نو دا موږ سره په
فیمیلز کې تر ډیر زیات اهمیت دی او بل تر اهمیت موږ سره په بلډ ترانسفیوژن کې موږ سره تر ډیر زیات اهمیت دی او نور هم تر ډیر زیات امپورټنس دي موږ سره چې هغه موږ ډیسکس کوو فردر. دینه پس ته موږ سره بلډ ګروپینګ اوس په موږ بلډ ګروپینګ څنګه کوو. بلډ ګروپینګ سیستم د پاره موږ چې کله بلډ ګروپ معلومو دی یو کس نو هغه د پاره موږ له څه خاص سيزونه پکار دي. بلډ ګروپینګ چې موږ معلومو یو ته موږ بلډ ګروپ وایو لکه موږ بلډ ګروپ چې معلومو نو په هغه کې موږ سره سوي هغه موږ په هغه ته موږ بلډ ګروپینګ وایو یا بلډ ګروپینګ سیستم وایو چې دا هغه په یا بلډ ګروپ ټیسټینګ ورته ویل شو. موږ سره بلډ ګروپینګ موږ معلومو نو دا غي لپاره موږ مټیریل ریکوایرډ دي څه موږ سره ریکوایرډ دي چې دا غي په مدد سره موږ بلډ ګروپ معلومو. نو په هغه کې موږ سره مونوکلونل انټي باډي موږ سره په دې کې موږ په دې انټي سي را کې موږ راوړو ټیک شو دې ته موږ مونوکلونل انټي باډیز وایو شو. نو دا مونوکلونل انټي باډیز د دې په مدد سره موږ څه کوو دا موږ بلډ ګروپ معلومو. بیا موږ سره بلډ لینس سیټ پکار دی لکه څنګه تاسو ته بوتل ښکاري دا موږ سره دا مونوکلونل انټي باډي دې ته موږ انټي اے انټي بي ان انټي ډي وایو ټیک شو. نو دې کې موږ سره سیرم کې موږ سره انټي باډیز په دې کې موجود دي چې دا هغه موږ سره مکس کیږي بلډ سره او هغه موږ سره اګلوټینیشن ریاکشنز کوي چې دا هغه موږ ته پته لګي دی یو کس چې آیا د کم بلډ ګروپ دی خو شوي نو ترې موږ ته پته لګیدای شي. بل موږ سره لینسلیټ بلډ لینسټ موږ سره څه شی دا د نوک د چې تدې باندې موږ څه کوو فنګر ټیپ باندې کې د وینه اخلو دا غي د لپاره د بلډ ګروپ لپاره وینه اخلي کنه نو دا څه کوي په دې لینسټ باندې موږ بریک کوو د خپل ګوته چې کوم نو هغه موږ بریک کوو او هغه دا غي نه موږ بلډ اخلو. بیا بل موږ سره الکوهول سواب پکار دی. الکوهول سواب څه دی؟ الکوهول سواب موږ سره هغه سواب دی لکه پای کې موږ سره الکوهول چې کله تاسو ګوته نه بلډ اخلي نو اول به هغه په الکوهول سواب باندې صفا کوي آیا څه جراثیم یا نه وي چې د هغه په مدد سره تاسو د بلډ اخلي د دې کې موږ سره دن لړ شي هغه جراثیم زموږ بلډ کې شامل نشي نو د دې لپاره موږ څه کوو الکوهول سواب استعمالو ٹھیک شو. نو د الکوهول سواب د څه لپاره دا موږ سره د صفای لپاره چې آیا دا ګوته ستا چې کوم بریکینګ کوي په کم ځای باندې ستانه وینه اخلي نو هغه ځای کې څه جراثیم نه وي چې هغې په مدد سره ستاسو د نوکې سره دننه لړ نشي ستاسو بلډ ته ټیک شو. نو دا صفای لپاره. بل ټوت پکس چې کوم دي دا موږ سره تاسو ته مخامخ کاري دا موږ سره دا ټوت پکس دي د دې په مدد سره موږ څه کوو چې کله موږ په دې سلایډ باندې دا بلډ واچو نو د انټیسیرا چې کوم دا انټیسیرا موږ استعمالو موږ یو ډراپ بلډ واخلو او یو ډراپ موږ څه چلو کو دا انټیسیرا واخلو چې کله موږ دا په سلایډ واچو نو تر دې باندې موږ دا مکس کوو دا شانتي یو بل سره ٹھیک شو. نو دا موږ سره دا سری ټوت پکس موږ د مکسینګ لپاره استعمالو او شوي دا موږ سره تیلی وي دا تیلی موږ د سره لپاره استعمالو مکس کولو لپاره او دا به هر یو لکه فار ایگزامپل انټیسیرا اے انټیسیرا بی او انټیسیرا ډی نو د هر یو د لپاره جدا جدا صفه څه کوي سټیک استعمالوي ټوت پک سټیک چې کوم دا تاسو استعمالوي چې یو انټیسیرا بل انټیسیرا سره مکس نشي چې موږ ته پته ولګي چې آیا د بلډ ګروپ کم دی.
स्टेराइल कॉटन balls موږ سره کاټن پکار دی چې کله تا نه بلډ واخلي چې هغه صفا معلوم شي چې هغه تاسو په ګوته کې دي چې تاسو نه نور بلډ نزي شو نور بلډ تدینه بهر نه روزي چې کوم ځای کې بریک لګېدلې وي پرې نری سوک باندې نو چې داغې نه تاسو نه بلډ نزي نو دا موږ سره سه سټیرایل کاټن بال چې داغې په مدد سره موږ په ګوته کې دو بیا موږ سټاپ کو بلډ چې زموږ بلډ کلاټ شي کلین ګلاس سلاید نو هر یو بلډ ګروپ معلومول لپاره موږ له څه پکار دي صفا ګلاس سلاید پکار دي دا موږ سره څه شي دي دا موږ سره صفا ګلاس سلاید دی او بل موږ سره بایو هازارد ډیسپوزیبل کنټینر دا بایو هازارد څه ته ویل شي چې د انسان لپاره مطلب ډېر ټاکسیک وي چې موږ ته بیماری راغی نه لګې دی شي نو دې کې موږ څه کوو بایو هازارد ډیسپوزیبل کنټینر چې موږ دا یو هر یو چیز استعمالو لکه سلاید استعمالو دا موږ یو کس ته دا د انسلیټ په صرف هر یو ته جدا جدا د انسلیټ استعمالېږي هر یو بلډ ګروپ ته موږ سره جدا جدا سټیک استعمالېږي کاټن به استعمالېږي ټیک شو نو دا ټول به موږ بیا په سکیچو دا شو سلاید شو یا لینسلیټ شو یا کاټن شو یا موږ سره الکوهول سواب شو نو هغه ټول به موږ بایو هازارد ډیسپوزیبل کنټینر کې به لکه چې کې ډیسپوز کیږي موږ ختمو نو موږ دې کې به د ډسټبین کې به یا کنټینر کې به موږ اچو چې موږ د نور لکه بل چاته د یو کس فار ایگزامپل هیپاټایټس ورته شي یا بل څه ایچ آی وی ورته نو دا هغه بلډ په ټرانسفیوژن په ذریعہ دې کې ټرانسفر کیږي کنه لکه دا یو موږ دا یو لینسیټ استعمال کو د یو د پانه دا موږ د بل لپاره بیا نشو استعمالولې نو دا موږ څه کوو دا ډیسپوز کوو بیا موږ ختمو به دا نو دا موږ ډسټبین ته بیا اچو ټیک شو نو د دې لپاره موږ سره د بلډ ګروپینګ سیستم لپاره موږ سره څه پکار دي مونوکلونل انټي باډیز پکار دي بلډ لینسیټ پکار دي الکوهول سواب پکار دي ټوث پکس پکار دي سټیرایل کاټن بالز پکار دي کلین ګلاس سلاید پکار دي بایو هازارد ډیسپوزیبل کنټینرز پکار دي نو دا موږ د بلډ ګروپ معلومول لپاره ډېر امپورټنٹ دي ټیک شو نو دا موږ ډیسکس کړل د بلډ ګروپینګ سیستم لپاره چې موږ د بلډ ګروپینګ سیستم نو مخکې څه سيزونه تیار ساتل پکار دي چې یو کس موږ بلډ ګروپ معلومو نو موږ له د یو څو سيزونه د موږ تیار پکار دي چې آیا موږ سره دا وی نو موږ سره بس کې د دې په مدد سره موږ بلډ ګروپ معلومو کدا نه نو موږ بلډ ګروپ نشو معلومو که موږ سره فار ایگزامپل لینسیټ نو موږ د یو کس نه بلډ څنګه اخلو که موږ سره ګلاس سلاید نو موږ بس کوو موږ بلډ څنګه دا کوو پای باندې موږ بلډ ګروپ څنګه معلومو کوم سره انټي سي دا نو داغي نه بغیر هم موږ بلډ ګروپ نشو معلومو صحیح شو نو دا سيزونه چې کوم دي دا ډېر امپورټنٹ دي د سره لپاره د بلډ ګروپ معلومول لپاره دا اوس ته موږ سره بلډ ګروپ موږ څه چلو کو موږ په دې باندې لکه فار ایگزامپل ان ټي اي په دې کې موږ یو ډراپ بلډ واچو او د پاسه چې کوم ان ټي سي دا موږ سره ان ټي سي را دي کنه نو دا واخلو دا ان ټي سي را او په هغه د پاسه موږ یو ډراپ بلډ یو ډراپ ان ټي سي را نو دې ته موږ ان ټي اي ولیکو بي د پاسه موږ یو ډراپ بلډ او ان ټي سي را بي واچو او بل موږ څه چلو کو دا موږ ان ټي ډي ور واچو ټیک شو چې کوم ان ټي سي را ډي موږ سره موجود نو دا موږ سره وایټ فارم کې دا موږ سره بلو فارم کې دا موږ سره یلو فارم ٹھیک شو یو ډراپ په بلډ اخلو یو ډراپ په ان ټي سي راخلو نو چې کله موږ دا میکس کو موږ ویلو په تیلی باندې موږ دا جدا جدا میکس کو یو بل سره چې کله بلډ او ان ټي سي را میکس شو او هغه کې اګلوټینیشن فار ایگزامپل تاسو دا ښکاری کنه دا میکسي لکه چې موږ سره ماستر ته نه جوړ شي نو دغه شانتي دا بلډ هم او د ان ټي سي چې کله میکس شو ماستر ته نه جوړ شو ماستر ټایپ ته نه جوړ شو نو موږ ته پته ولګي چې په دې کې اګلوټینیشن شوی دی دې ته اګلوټینیشن ویل شي سو ویل شي ورته دې ته اګلوټینیشن ویل شي اوس دې کې اګلوټینیشن نشته دا بالکل کلیر دی ٹھیک شو دا به موږ سره دا کلیر دی اوس دې ته وګوره دې کې بیا اګلوټینیشن شوی دی نو دې کې او دې کې اګلوټینیشن شو چې کله A او D کې اګلوټینیشن شوی RH موږ ویلو کنه چې په RH کا پازیټیو راغلی کپای کې انټي باډي سره انټیجن موجودو کار بي سي RH انټي باډي موجودو په موږ سره په RBC باندې نو هغه ور سره مکس کیږي چې کله RH انټي موږ ور واچو دا غي خلاف نو موږ څه ودا اګلوټینیشن وکي نو چې کله اګلوټینیشن وکړو A او D اګلوټینیشن وکړو نو موږ ته به دینه معلومیږي چې دا A پازیټیو دی څه شي دی A پازیټیو بلډ ګروپ کوس فار ایگزامپل موږ سره A اډو اګلوټینیشن پدې کې لکه داسې جوړ نشو دا اګلوټینیشن دیونه کو او دی B سره پکورته او دی B کړه کنه دی کې B نه کړه او که فار ایگزامپل دی کې موږ سره D کړه نو دا موږ سره سی B پازیټیو دی دې ته موږ څه وایو دی دواړو کړه کنه دی او دی موږ سره دواړو کړه دې ته موږ B پازیټیو وایو
सब वही होता है बी पॉजिटिव। उसका फॉर एग्जांपल का परी द्रिव वालों की एग्लूटिनेशन रागले ए के ए एंटीसीडा एच होता मंगा चोले एंटीसीडा बी होता चोले एंटीसीडा डी होता चोले का परी द्रिव वालों की मुंग सरा एग्लूटिनेशन रागले मुंग तदीना पता लगी चिद्या मुंग सरे ए बी पॉजिटिव तो शेरे ए के रागले दे बी के रागले दे और पड़ी के रागले गाड़ी खुम से जाहिर है कि कड़ी के रागले मुंग सरा पॉजिटिव भी मुंग सरा दा द्रिव वालों के रागले दा एम शो बी शो और दा पॉजिटिव शो दे तमंग सवायु ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पुष्वे तो दाम से तरीना मुंग पता लगी सी दा ब्लड ग्रुप दायो ब्लड ग्रुप ते उस तरीके से फॉर एग्जांपल ए पॉजिटिव ए के रागले और डी के रागले दाम से ए पॉजिटिव भी उस मुंग से पदी के बी के रागले दे और डी के रागले तो दे तमंग सवायु बी पॉजिटिव वायु उस परी द्रव वालों के रागले दे तमंग ए बी पॉजिटिव वायु हां उस तमंग मालूम ए बी ए नेगेटिव उस करी द्रव वालों की मुंग से रागले तमंग दे तो उस फॉर एग्जांपल दे उस these and obvious start हुआ उस बदले नेगेटिव वायु पिक्चो नेगेटिव बसंग राजी कोस फॉर एग्जांपल ए के सिर पर आगले और पदी द्वाड़ो की रानगले मिक्स नशो दा द्वाड़ा दिके लका मास्तो उन तक नशो तुम लका ग्लूटिनेशन पदी के वो नशो दे द्वाड़ो की तुम सब दासी एआरएच नेगेटिव शकना पदी के रानगले के कार आरएच मुंगसरा नेगेटिव शो न पदी के रानगले दी तमंगा ए नेगेटिव बोय जगह जिना मुंगा जाहिर है कि डी मुंगसर से पॉजिटिव और नेगेटिव जाहिर है द डी मुंगसर से शेरे सिर्फ और सिर्फ मुंगसरा दे पॉजिटिव जाहिर है दे मुंगसर से जाहिर है दे मुंगसरा पॉजिटिव जाहिर है द चिकम दे मुंगसर से जाहिर है द मुंगसरा पॉजिटिव जाहिर है और द मुंगसरा सिर्फ और द और आगले सिर्फ द और आगले ठीक शो तो द मुंगसरा एंटी ए सब अभी एंटी ए बोई नो कदी किरा ने दी तमंग ए नेगेटिव वैल्यू शो हाँ तो उस मुंगसरा सिर्फ और सिर्फ दे के रागले एग्लूटिनेशन ठीक शो सिर्फ दे के रागले नमुंग तदे न पता लगी तिदा मुंगसर सरे बी नेगेटिव रे दी द्वाड़ो की रानगले ठीक शो दे के मरानगले और दे के मरानगले दे के मरानगले और दे के मरानगले नमुंग तबदी की पता लगी तिदा मुंगसर सरे बी नेगेटिव रे जके च दिल तवसा न देखना दिल तदा डी न रे रागले दी तमंगा बी नेगेटिव को उस फॉर एग्जांपल दे के रागले ठीक शो और दे के रागले और दे की रानगले एग्लूटिनेशन उनको को मिक्स न शो मास्तो कोन तक ने दूर नशु ठीक शो पर स्लाइड बांधे मंगा द नेगेटिव बारा के स्टार्ट को चुमुंग सर्व नेगेटिव संगराजी ठीक शो नुमुंग सर्व नेगेटिव अलवी लगा फॉर एग्जांपल कमुंगा द ए वायु ए नेगेटिव लगा मुंग सरा ए के रागले और पडी की मुंग सरा रानगले ठीक शो पडी डी की मुंग सरा रानगले नुमुंग त बदी न पता लगी इदा मुंग सरे ए नेगेटिव ठीक शो ए नेगेटिव और उसको फॉर एग्जांपल मुंग सरा पसर पबी के रागले और प ए के मानगले और पडी के मानगले तो दा मुंग सरा शो दा मुंग सरा बी नेगेटिव शो सो दा मुंग सरा बी नेगेटिव जगह देखिए में एग्लूटिनेशन ना नगरे नुदी तमंगा सवायु बी नेगेटिव पोशवे नोस बल मुंग सरा पदे किम रागले लका ए किम मुंग सर एग्लूटिनेशन रागले और प बी किम एग्लूटिनेशन रागले को मुंग सरा प डी की वर सरा एग्लूटिनेशन रानगले चिक्कल डी की वर सरा एग्लूटिनेशन रानगले नुमुंग तदे न पता लगी चितदिया कस शेरे ए बी नेगेटिव रे जक चित आरएच मुंग सर पॉजिटिव नेगेटिव कई कना का आरएच के एंटीजन वसानो दा बसंग रा कई वसरा एग्लूटिनेशन कई नु चिक्कल मुंग विलु के एग्लूटिनेशन उनको नुमुंग तबदे न पता लगी तद नेगेटिव रे खुशवे नु दा मुंग सर से शो एग्लूटिनेशन प्रोसेस बल मुंग सरा द ए बी नेगेटिव बा मुंग सर दा शो ए बी पॉजिटिव हम मुंग विच दा मुंग सर ए बी पॉजिटिव the O positive the O negative बसंग फटन ठीक शो नुक फॉर एग्जांपल पदे के मरानगले पदे के मुंगसर रानगले पोशवे और सिर्फ पदे के एग्लूटिनेशन नरागले सिर्फ और सिर्फ नुमंग सदा से शो द मुंगसरा O पॉजिटिव शो सो शो मुंगसरा O पॉजिटिव और कुछ मुंगसरा पदे की एग्लूटिनेशन हम रानगले पदे द्रव वर्ड के बिल्कुल एग्लूटिनेशन रागले नो द मुंगसरा से शो O नेगेटिव शो मुंगसरा दा मुंगसरा O
नेगेटिव ब्लड ग्रुप ٹھیک شو دا موږ سره بلډ ګروپ او نیگیټیو نو دا موږ سره د بلډ ګروپینګ سیستم باره کې زه تاسو ته یو ځل بیا ډیسکس کوم چې A پوزټیو به A بي او موږ سره A نیگیټیو دا موږ څنګه معلومو نیگیټیو او پوزټیو موږ بلډ ګروپینګ څنګه معلومو یو ځل بیا ورته تاسو وکړئ نو موږ سره به A پوزټیو او A نیگیټیو به موږ څنګه معلومو نو موږ ویلو کنه چې موږ سره به A بلډ ګروپ دی نو په هغه کې به ورسره سوي انټي باډي به سره B موجود وي انټي باډي و سره بي موجود وي کنه موږ دا ډیسکس کړو چې د یو کس A ګروپ وي A انټیجن وي انټیجن ٹھیک شو نو هغه سره به انټي باډي سي وي بي موجود وي پوښوي دا موږ سره انټیجن شو دا یو پوښوي او دا بل موږ سره دا موږ سره انټیجن شو او دا موږ سره انټي باډي شو پوښوي نو دا موږ سره انټي باډیز دې ته موږ انټي باډیز وایو نو دا موږ سره که یو کس کې A ګروپ وي نو دا هغه به انټي باډي سي وي بي وي پوښوي نو موږ څه چلو کو موږ چې کله موږ ویلو چرې د A خلاف راغلی نو دا به څه کوي مکس کیږي دا به کلاټینګ کوي پوښوي نو موږ څه چلو کو موږ ورته A ور واچو که یو کس ګروپ A نو هغه کې به B موجود دی انټي باډي که موږ ورته A واچو نو دا هغه بلډ خو به لکه مطلب ریاکشن مپیو کوي نو دا هغې د وجې هغه څه کیږي هغه کلاټینګ کیږي هغه ته موږ اګلوټینیشن پروسس وایو پوښوي نو هغه دواړو سره میک شو دا هغه د وجې کلاټینګ راغلی نو اوس که فار ایگزامپل د یو کس A پوزټیو موږ سره به څه وي هغه کې به A کې راځي او په D کې به راځي دا ډي موږ سره څه معلوموي پوزټیو نیگیټیو که اوس د یو کس B پوزټیو نو B کې به راځي او D کې به راځي دې ته موږ B پوزټیو وایو په B کې به راځي او په D کې به راځي دې ته موږ B پوزټیو وایو که یو کس AB پوزټیو په درې وړو کې به موږ سره اګلوټینیشن کیږي پوښوي نو دې پروسس ته موږ اګلوټینیشن وایو چې کوم کې دا مکس شي پوښوي دا انټي سي دا او بلډ موږ سره مکس شي دې ته موږ اګلوټینیشن پروسس وایو که دې درې وړو کې اګلوټینیشن AB پوزټیو وي که A اوس په موږ A نیگیټیو څنګه معلومو که په دې کې موږ سره سیپ راغلی او په دې کې دواړو کې رانغلی نو دا موږ سره څه وي A نیگیټیو که موږ سره په B کې راغلی او دې دواړو کې رانغلی دا موږ سره څه وي B نیگیټیو او که موږ سره فار ایگزامپل دې کې راغلی او دې کې راغلی دې کې رانغلی دا موږ سره AB نیگیټیو وي او که فار ایگزامپل موږ سره دې دواړو کې رانغلی او صرف دې کې راغلی دا موږ سره سي O پوزټیو او که چارې درې واړو کې رانغلی نو دا موږ سره سي وي O نیگیټیو دا موږ سره بلډ ګروپینګ سیستم چې تدې په وجه موږ ته څه کیږي بلډ ګروپ معلومیږي بلډ پته لګي چې آیا د یو کس کم یو ګروپ دی اوس موږ د وایو چې بلډ ترانسفیوژن به موږ څنګه کوو یو کس له موږ وینه ورکوو نو موږ ته به څنګه پته لګي چې دې کس له موږ وینه ورکولی شو نو اوس موږ یونیورسل ډونر به وایو یونیورسل اکسپټر به وایو دا دوه ډېر اهم MCQs دي چې دا موږ سره په پیپر کې راځي پوه شوئ نو دا موږ سره زیاتره اکثر په پیپر کې راځي دا دوه چې یونیورسل ډونر کوم دی یونیورسل اکسپټر نو موږ ته یونیورسل ډونر چې کوم دی موږ سره او نیگیټیو دی چې د هر چا له بلډ ورکول شي او نیگیټیو چې کوم دی یونیورسل ډونر دی د موږ سره څه کیږي دا ډونرز دي نو د هر چا له بلډ ورکول شي دا ډونر دی او دا ریسپټر دی لکه دی اخلي نو د موږ سره څه شي او نیگیټیو او نیگیټیو ټول له ورکول شي او نیگیټیو ټول له بلډ ورکول شي دې ته موږ یونیورسل ډونر وایو اوس موږ سره او نیگیټیو موږ سره ټول له بلډ ورکول شي پوه شوئ نو دا موږ سره د او نیگیټیو شو اوس موږ سره او پوزټیو چاله بلډ ورکول شي د صرف AB پوزټیو له ورکول شي بیا A پوزټیو له ورکول شي B پوزټیو له ورکول شي او O پوزټیو له ورکول شي لکه درو ور چې کوم پوزټیو ګروپ دی هغه له بلډ ډونیټ کولی شي د موږ سره د کوم چا چاله بلډ ورکول شي دا ډونرز دي او پوزټیو نو له AB پوزټیو له ورکول شي A پوزټیو له ورکول شي B پوزټیو له ورکول شي او O پوزټیو له ورکول شي ٹھیک شو نو دا سړي دا موږ سره د ډونیټ کولی شي د سلورو ګروپ وته دا چې کوم پوزټیو دي او پوزټیو سلور پوزټیو ګروپ سره ورکول AB پوزټیو A پوزټیو B پوزټیو and O پوزټیو د درو ورله سلور ورله د بلډ ورکول شي اوس B نیگیټیو دی
बी नेगेटिव चाले ब्लड ورکول شي بی نیگیټیو چې کوم دی دا موږ سره اے بی پوزټیو له بلډ ورکول شي اے بی نیگیټیو له بلډ ورکول شي بل موږ سره بی پوزټیو له بلډ ورکول شي او بل بی نیگیټیو له بلډ ورکول شي ٹھیک شو نو دا موږ سره د بی نیگیټیو اوس ډونر بی پوزټیو که د یو کس بی پوزټیو نو د چا له بلډ ورکول شي اے بی پوزټیو له سره ورکول شي او بی پوزټیو اے نیگیټیو له ٹھیک شو دا سوري دا دی بی پوزټیو له اے بی پوزټیو لا او بی پوزټیو لا نو د ورلا د صرف بلډ ورکول شي بی پوزټیو با اے بی پوزټیو لا او بی پوزټیو لا دی به بلډ ورکول کله یو کس بی پوزټیو بلډ ګروپ نو د چا د وینې ورکول شي اے بی پوزټیو بلډ ګروپ والا لا او بل بی پوزټیو وښوي نو دا موږ سره د اے نیگیټیو اوس په اے نیگیټیو چا ورکول شي اے نیگیټیو چې کوم د اے بی پوزټیو ورکول شي اے بی نیگیټیو ورکول شي او اے پوزټیو لا او اے نیگیټیو ٹھیک شو نو د موږ سره سلور ګروپ کې د هم بلډ ورکي اکم کم دي اے بی پوزټیو اے بی نیگیټیو اے پوزټیو اے نیگیټیو والا بلډ د سلور ګروپونه بلډ ورکول شي اوس موږ سره اے پوزټیو صرف دوه ورکول شي اے بی پوزټیو او اے پوزټیو د دوه ګروپونه صرف د بلډ ورک یو کس اے پوزټیو ګروپ ته هغه د دوه لا د ورکول شي اوس اے بی نیگیټیو دی کله یو کس ګروپ اے بی نیگیټیو دی چاله بلډ ورکول شي صرف اے بی پوزټیو لا او صرف اے بی نیگیټیو نو د دې دوه صرف بلډ ورکول شي ٹھیک شو اے بی پوزټیو دی یو کس اے بی پوزټیو بلډ ګروپ ته نو دی چاته ورکول شي بلډ صرف اور صرف اے بی پوزټیو لا دی بچاله ورکوي اے بی پوزټیو لا صرف اے ډونیټ کولی شي چاته اے بی پوزټیو اے بی پوزټیو بچاله صرف ورکوي صرف اور صرف اے بی پوزټیو لا بل چاله دی بلډ نشو ورکول اوس د چانه دی اغستې شي لکه یو کس اے بی پوزټیو بلډ ګروپ ته نو د تر ټولو نه بلډ اغستې شي کله چا اے بی پوزټیو بلډ ګروپ ته صرف اور صرف دی ورکول شي اے بی پوزټیو لا او اغستې د ټولو نشي ٹھیک شو چې څومره بلډ ګروپ دی هغه ټولو نه دی بلډ اغستې شي نو دې ته موږ سره بلډ ګروپینګ وایو دا موږ سره یونیورسل ډونر یونیورسل اکسپټر یونیورسل موږ سره څه شي دی اکسپټر دی چې د هر چا نه بلډ اغستې شي بل موږ سره اے بی نیگیټیو دی نو د چا نه بلډ اغستې شي اے بی نیگیټیو موږ سره د او نیگیټیو نه اغستې شي د بی نیگیټیو نه اغستې شي اے نیگیټیو نه او د اے بی نیگیټیو نه دا اے بی نیگیټیو دی اے بی نیگیټیو د چا نه اغستې شي د او نیگیټیو نه د بی نیگیټیو نه د اے نیگیټیو نه او د اے بی نیگیټیو نه کله یو کس ته وینه پکار وي او داغه بلډ ګروپ اے بی نیگیټیو وي نو هغه ته د سلور ګروپونه بلډ اغستې شي ٹھیک شو د اے پوزټیو د چا نه بلډ اغستې شي اے پوزټیو د او نیگیټیو نه اغستې شي د او پوزټیو نه اغستې شي د اے نیگیټیو نه اغستې شي او د اے پوزټیو نه هم اغستې شي د هم د سلور ګروپونه موږ سره څه کوي بلډ اغستې شي دا موږ سره اے پوزټیو بلډ ګروپ والا که فار ایگزامپل یو اے پوزټیو کس بیمار شو داغه بلډ ګروپ اے پوزټیو نو هغه صرف او صرف د سلور کسانو نه بلډ هغه ته ملاوي دي شي چانه او نیگیټیو نه او پوزټیو نه اے نیگیټیو نه او اے پوزټیو دیتا سلور واړو ګروپ ته کمپیټیبل له مطلب د تمینا پاتې دی شي مونږ د اے نیگیټیو خبره کوله چې دا اے نیگیټیو موږ سره چاله بلډ ورکول شي د یو کس نه کم یو نه بلډ اغستې شي اے نیگیټیو سوري د اے نیگیټیو موږ سره د او نیگیټیو نه بلډ اغستې شي ٹھیک شو د موږ سره چا نه بلډ اغستې شي د موږ سره د او نیگیټیو نه اغستې شي او بل موږ سره د او اے نیگیټیو نه د او نیگیټیو نه او د اے نیگیټیو نه د صرف بلډ ملاوي دي شي کله یو کس بلډ ګروپ اے نیگیټیو وي او هغه وینه پکار د ایمرجنسي کې نو هغه د دوه کسانو نه بلډ اغستې شي او نیگیټیو نه او اے نیگیټیو نه د یو کس بی پوزټیو دی ٹھیک شو یو کس ګروپ بی پوزټیو دی هغه وینه پکار شو نو هغه د چا نه اغستې شي د او نیگیټیو نه او بل موږ سره د او پوزټیو نه بل بی نیگیټیو نه او بل موږ سره بی پوزټیو نه نو د دې سلور ګروپونه صرف وینه اغستې شي بی پوزټیو بی نیگیټیو او نیگیټیو او پوزټیو د سلور ګروپونه بلډ اغستې شي
ٹھیک شو کله یو کس بی نیگیټیو ګروپ دی او هغه بیمار شو او هغه ته وینه پکار شو نو هغه د چا سره کانټیکټ کولی شي او نیگیټیو سره او بی نیگیټیو سره د دې دوه ګروپونو بلډ اغستې شي نو او پوزټیو چې کوم دی موږ سره د دوه نه اغستې شي د او نیگیټیو نه او او پوزټیو نه ٹھیک شو نو د تری دوه بلډ ګروپ نه موږ سره سکیږي د وینه اغستې شي ته دینه کچره او پوزټیو ته د وینې ضرورت شي ٹھیک شو اوس او نیگیټیو یونیورسل ډونر دی خو یونیورسل ایکسپټر موږ سره څه شي دی ای بی پوزټیو دی یونیورسل ډونر دا چې د ټول لوینه ورکول شي خو صرف او صرف د او نیگیټیو کچري خدا نه خواسته او نیگیټیو کس د یو کس او نیگیټیو بلډ ګروپ او هغه بیمار شو نو هغه صرف او صرف د چانه وینه غسې شي د او نیگیټیو کس صرف او صرف د او نیگیټیو کس نه دی وینا اغستې شي د بل چانه بلډ نشي اغستې دا چې څومره بلډ ګروپ دی د نه بلډ نشي اغستې ٹھیک شو د ټولو نه د بلډ نشي اغستې دته نشي ملاوي دي او کچره دته بل بلډ وخته نو پای کې بس کی اګلوټینیشن پروسس بکیږي دا سیل په بریک ډاون کیږي هغه ته لکه کینسر موږ د چې کله هغه بلډ ګروپ نه جوړي او چې څومره جوړيږي هغه کله په موږ انټي باډي موجود وي چې انټي باډي موجود وي نو موږ سره کوي نو دا موږ سره د بلډ ګروپ بلډ سیلز کمپیټیبিলিټي چې موږ چاله وینه ورکول شو او د چانه وینه غوښتل شو دا ډونر دی د چاله ورکول شي چې کوم د پاسه دی موږ سره سړي دا ډونر دی د موږ سره سړي دا موږ سره چاله ورکول شي او د چانه اغستې شي دا غدي ٹھیک شو دا موږ د چانه اغستې شي او د چاله به ورکول شي دا او نیگیټیو ټول ورکول شي د یونیورسل ډونر ویل شي یونیورسل ډونر څه شی دی دا موږ سره یونیورسل ډونر دی دا یونیورسل ایکسپټر دی ٹھیک شو د ټول نه بلډ اغستې شي او شو او د ټول نه بلډ ورکول شي نو دا موږ سره د ریډ بلډ سیلز کمپیټیبিলিټي ریرس بلډ ټایپ موږ سره په دنیا کې لمنګ به د ایشیا وایو چې موږ سره ایشین کنټریز دي د دنیا دا کې موږ کنه سو موږ به د ایشیا وایو چې موږ سره په ایشیا کې د ټول نه ریرس بلډ ګروپ کم دی او ټول نه موږ سره زیات بلډ ګروپ کم دی او پوزټیو په ایشیا کې 1% خلکو کې موږ سره او پوزټیو دی لکه په سلو کې د یو کس په او پوزټیو دا موږ سره 1% او پوزټیو دی کچری د یو کس او نیگیټیو نو دا موږ سره 39% ٹھیک شو دا موږ سره 39% ای پوزټیو موږ سره 27% باندې دی او بل موږ سره ای نیگیټیو سوري دي چې لګ کنفیوژن ناغله دا او پوزټیو موږ سره سیوا دی او او نیگیټیو موږ سره کم دی ٹھیک شو دا موږ سره 1% دی 39% او پوزټیو او شوي A positive موږ سره سره دا 27% دی A positive موږ سره 27% دی او A negative موږ سره 0.5% په سلو کې موږ سره 0.5% خلکو کې موږ سره سوي دا A negative او B positive موږ سره څه شی دی دا 25% خلکو کې دی 25 کې موږ سره 25% چې کوم دی موږ سره سوي دا B positive دی او موږ سره B negative 0.4% AB positive او دا موږ سره 7% دی او AB negative 0.1% دی او دا نیگیټیو ګروپ چې کوم دی دا ټول موږ سره ریرس بلډ ګروپ دی سړي او دا دې کې لکه تاسو ګورئ او دا موږ سره کنفیوژن ناغله دی چې دا لک چینج شوی دی پوه شوي دا موږ سره څه شی دی دا موږ سره دا دی ٹھیک شو او دا موږ سره 39% چې کوم دی دا موږ سره او پوزټیو دی 1% موږ سره سړي دا موږ سره او نیگیټیو نو دا نیگیټیو بلډ ګروپ چې کوم دی دا موږ سره سړي دا موږ سره ډیر کم دي ریرست بالکل کم دي په دنیا کې لکه ایشیا کې دا د ټولو نه کم دي ایشین کنټریز او دا موږ سره د بلډ ګروپینګ باره کې چې موږ سره کوم یو بلډ ګروپ سیوا موجود دی او کم نو پوزټیو بلډ ګروپ چې څومره دي دا موږ سره ډیر زیات موجود دي او ډیر ایزیلی اویلیبل کې دي شي کله چې موږ سره ایمرجنسي کنډیشن وي نو په هغه کې موږ سره دا بلډ ګروپینګ سیستم موږ سره کېږي دا په اسانه موږ ته پته لګي دی او کس موږ په اسانه موږ اغستې شو او دا نیگیټیو بلډ ګروپ چې چا وي نو هغه ډیر کریټیکل وي او دا موږ سره ډیر زیات ملاويږي هم نه لکه ډیر کم خلک دي نو موږ دا پکار دي چې موږ کوم نیگیټیو بلډ ګروپ دی نو هغه لږ احتیاط کوي چې داغه نه بلډ ټرانسفیوژن کې
ضرورت نشي ٹھیک شو که خدا نه خواسته که چېرې هم شي نو هغه دا بیا هغه ته لازم پکار وي چې پلګ ورته ملاو شي. نو موږ به ان شاء الله دا پریکټیکل هم کو بلډ ټایپینګ به کو بلډ پریشر به کو ټیک شو ای سی جی به ان شاء الله دا موږ ډیسکس کو پریکټیکلی پریکټیکل چې کوم ایکسپریمنت یا موږ په لیب کې کو دا ان شاء الله د بلډ ګروپینګ به کو د بلډ پریشر لپاره موږ څنګه معلومو یا موږ بلډ ګروپ څنګه معلومو دا موږ ان شاء الله پر د بیا کلاسز کې چې کله روټین کلاسز موږ سٹارټ شي نو پای کې به موږ دا ډیسکس کو دا موږ پریکټیکل کو چې موږ بلډ ګروپ څنګه معلومو موږ ته پته څنګه لګي ٹھیک شو نو دا تاسو تھیوریټیکل کلاس او ایکسپریمنټل کلاس ان شاء الله نو موږ سٹارټ کوو چې کله تاسو کالج کولو شي کالج کې کلاسز کنټینیو سٹارټ شي نو پای کې ان شاء الله دا موږ پریکټیکل کوو. immunity موږ سره څه شری Immunity is the natural defense that allow one to avoid or fight off disease. کچره زمونږ بدن ته immunity موږ څه شي دا زمونږ د بدن آرمي ده آرمي دي لکه زمونږ سیلز دي دا موږ سره څه دي آرمي ده چې دا موږ سره کوي ډیفنس سیستم دی لکه زمونږ ملک بچ کوي لکه زمونږ باډي بچ کوي دي ته موږ immunity وایو. To allow to avoid or fight off disease, infection or other type of biological invasion of the body. کچره موږ سره زمونږ په بدن کې بایولوژیکل یا نور څه داسې زمونږ بدن ته راغلل نو زمونږ امیون سیلز کوم دي د هغې خلاف په کار کوي هغې ته موږ امیونټي وایو چې دا زمونږ نیچرل ډیفنس دی دا زمونږ د بدن قدرتي موږ سره یو ډیفنس دی هغې ته موږ امیونټي وایو. نو موږ سره امیونټي په دوه میجر ټایپس کې موږ سره ډیوایډ شوي دي یو ته موږ انیټ امیونټي وایو بل ته موږ اډاپټیو امیونټي یو ته موږ سوایو انیټ امیونټي بل ته موږ اډاپټیو امیونټي وایو چې هغه موږ سره اډاپټ کیږي او بل موږ سره انیټ امیونټي ده. ان شاء الله دا به موږ پر د کلاس کې نیکسټ کلاس کې ان شاء الله تاسو دا چپټر ختم شي پای کې به موږ امیونټي باره کې وایو موږ سره امیون ټایپس باره کې وایو کلاسیفیکیشن اف امیونټي موږ سره انیټ امیونټي اډاپټیو امیونټي بیا پر د ډیوایډ شوی د موږ سره پیسیو امیونټي ان اکټیو امیونټي ان شاء الله به دا پر د کلاسز کې به دا موږ ډیسکس کوو د دې په باره کې به موږ وایو چې آیا موږ سره دا immunity څه ته ویل شي innate immunity څه ته ویل شي او adaptive immunity موږ سره څه ته ویل شي او بیا موږ سره د کې پر د یو دوه ټاپک پاتې انټیجن او انټي باډیز باره کې پاتې دي ان شاء الله هغه نیکسټ کلاسز کې موږ ډیسکس کوو. که چا څه کوېسچن وي نو تاسو په واتس اپ ګروپ باندې تاسو کوېسچن را لېږلی شئ. ٹھیک شو الله پامان.